السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا مسجد بعد مسجده ولا أمة بعد أمته، وهو خاتم المرسلين والأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأصفياء والأولياء والأتقياء ومن بهديهم اقتدى واقتفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. درود شریف شوق سرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انتہائی محترم کریم ربم سر زما په خوږ ایمان خوشحاله کا. زمانگا گن شمیر علماء کرام، مشران، اساتذه کرام تشریف فرما دي. زه تاسو ټولو نه د خپلې ناستې د بې معافي غواړم. الله دې ستاسو په مبارکو قدمونو کې پر ورځ د قیامت الله پاک ما ګناهګار ته د ناستې توفیق نصیب وګرځولي کړي. الله تبارک وتعالی په ډېره لویه د خوشحالۍ بلکې د خوشحالو په موقع موږ او تاسو راجمع کړي یو. الله پاک موږ له بې شمېره نعمتونه راکړي دي. د هغه نسبتونه نه یو دلته په دې جامعه محمدیه مټه ماولخیل کې راجمع کېدل دي. زموږ د محترم رور شهید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ قاری حق نواز شهید رحمت الله علیه، اللہ دے په قبر کروڑها ربحان وارات نازل فرمائی. شروع روزینا کہ دا گلستان داغی پا فکر قائم شوید دی وقت پوری سونا خدماتو شو. اللہ پاک دی قبول و منظور کی. داغی رونا مولانا امداد اللہ سے ٹھولو تا او بیا بچو تا او راتون کی نسل تا روحانیوم جسمانی تا. اللہ دا دی تسلسل دا قیام توفیق نصیبو گردولے کا. مولانا عبدالحق صاحب هغې راته ووایي چې زمونږ نیا نن وفات شوې ده. دا هم د هغې خوش قسمتي وه. دا څونه خلک دلته راجمع دي او څونه دعاګانې به ورته کېږي. بلکې زه به ده ووایم چې دا زمونږ ستاسو د دوو ټکو سعادت دا د داسې مشرانو هغه برکت دی. محترمو، موږ تاسو ته الله پاک په ډېر اوچت نظر د کرم کتلي دي. بې شمېره نعمتونه الله پاک موږ له راکړي دي. ټول وایي الحمدلله. اللہ پاک خپل فرمایي: وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. کو تاسو زما نعمتونه یا د یو نعمت سره تعلق لرونکي څونه نعمتونه دي شمارلو غواړئ نو نشئ شمارلی. خو بل طرف ته الله پاک فرمایي: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بیا البته ضرور به ضرور تاسو نه به د یو نعمت باره کې پوښتنه کولی شي. د الله پاک نعمتونه ټول لوی نعمتونه دي. د هغه لوی نعمتونو نه یو لوی نعمت دین دی چې الله پاک د هغې تکمیل په جناب سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرمایلی دی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. د دغې دین بنیادی کتاب قرآن کریم دی. خاتم الکتب دی. د خاتم الادیان او خاتم الشرائع حامل دی. او په خاتم النبیین والمرسلین او خاتم النبیین والمرسلین باندې الله پاک نادل فرمایلی دی. آخری ہدایت نامہ دا دستور حیات تے، منشور حیات تے.
قیامت سبا پوری څنګه بل نبی راتون کې نشتا نو بل آسمانی کتاب راتون کې نشتا. دی وخت کې په مقدس مکه صرف قرآن کریم محفوظ دی، نه تورات نه زبور نه انجیل نه بل یو صحیفه په اصلي شکل کې شته، بلکې محترمو بایبل چې وتا کتابوں کا کتاب ویل شي دی وخت کې تقریبا 40,000 ایډیشن ہوتا بایبل رسیدلی دی. لیکن الحمدلله نن چې تاسو چانن دلته تلاوت کړی دی، کورونو کې هم کړی دی، او د افریقې په ځنګلاتو کې چا کړی دی، په یورپ کې چا کړی دی، او چا په داسې ځای کې کړی دی چې بورډ لګېدلی دی چې اینډ آف دی ارث. الحمدلله په یو لهجه په یو صحت ادا په ټوله دنیا کې الحمدلله ټولو مسلمانانو په یو طرز باندې د قرآن کریم هغه تلاوت فرمایلی. مولانا کریم بخش صاحب رحمه الله د ملتان د هغې کتاب د هذا بلاغ للناس، په هغې کې د مولانا عبدالقیوم ندوی صاحب د کتاب تاریخ قرآن په حواله باندې یو مختصر واقعه ذکر کړې ده. وی زه کشمیر ته لاړم باره مولا علاقې ته، یو عالم سره مې ملاقات کو، وی چې ورلم وی هغه راته وی چې ته راځه دلته یو دیني مجلس دی هغې ته ورځو. څنګه تاسو راجمع شوي؟ وی زه ورسره ورلم چې مې وکتل ډېر خلک راجمع دي او یو ماشوم دی د 4 کالو او د یو سړي په غېږ کې ناست دی. وی دا ماشوم پیدایشي د قرآن کریم حافظ دی. ټول وایي سبحان الله. وی دا ماشوم پلار راته وی چې دا ماشوم کله منګه استاد سره داخل کو، نو وی هغه استاد یې راغی چې مبارک شه دا بچی خو د پیدایشي د قرآن کریم حافظ دی. نو وی ما د الله شکریا ادا کړه، او ماشوم خو په دستور د استاد سره یو ورځ وی هغه استاد سره ته لاړو، یو مشر طالب نگران مقرر کړ چې راغی. وی نورو طالبانو ورته وی چې استاد جي دا نوی طالب چې دی نو ده خو دا مشر طالب ډېر زیات خفه کړو چې هغه به څه وي ده به دی دا ستا کار نه دا زما کار دی، دې ځای کې دې غلطي وکړه، دې ځای کې دې غلطي وکړه. نو مولانا عبدالقیوم صاحب په خپله فرمایي چې ما دې د قرآن کریم په ګرانو ګرانو ځینو کې پوښتنه وکړه، الحمدلله ټول ځینې یې راته ټیک ووی. انا نحن نحیي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الله جل جلاله عما نالوه دا ټول نسبتونه قائم هغه ساتلی دي. یوازې قرآن الله پاک محفوظ نه دی ساتلی. نن چې تاسو کم خپل بچي دلته کې وقف کړي دي نو دغه قرآن کریم موږ ته دا تعلیم راکوي. انا نحن نحیي الموتى، الله په فرمایي موږ چې موږ جمع لیکو مړو لره، ونکتب ما قدموا او موږ لیکو هغه چې د خلکو وړاندې لیکلي، وآثارهم نن شی چې د ډېرو حافظانو ناظرې والا او بچو د دې فضلو د دې متخصصینو د چا به والد صاحب وفاتي، د چا به والده وفاتي، لیکن د هغې به روحونه نن خوشحالي چې هغه مړه نن په دې مبارک مجلس باندې خوشحاله دي. نو بیا به د دې مجلس په برکت الله جل جلاله انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون د اسباب لاندې به الله پاک د خپل قرآن محفوظ نه ساتي. د قرآن کریم الله پاک د حفاظت ذمہواری اغشته ده. یوازې د الفاظو نه، هو اسم للنظم والمعنى جميعا، د معنا د صحت ادا د علومو. په دې وخت کې مونږ وګورو 2,000 جلد کې د قرآن کریم تفسیرونه لیکلي شوي دي. تفسیر روح الله 2,000 جلد کې دی، تفسیر روح الامین هغه په 4,000 جلد کې دی. لیکن څوک دا نشي ویلی چې ما د قرآن کریم د تفسیر حق هغه ادا کړ. نو زمونږ د دین بنیادی کتاب قرآن کریم دی، او د دین د ټولو نسبتونو د حفاظت قلې هغه دینی مدرسې دي. انسانیت سره مدرسه لازم راغلی ده. استاد پکې الله پاک دی، شاگرد آدم علیہ السلام دی، علم اللغات دی. په اسلام کې لومبنی وحی صرف د علم راغلی ده. د سورې علق ابتدایي 15 آیاتونه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، او بیا پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې دی.
مشکل حالات سره مخ دی لیکن بیا هم د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې مدرسه کولو کړې ده په کومه مدرسه کې چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د ایمان وروړلو سعادت نصیب شوی دی او پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې دی مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ هغه مدینه منوره ته لګل دي چې د خلکو علمي خدمت وکړي زما محترمو د دې ټول عالم د بقا سلور نسبتونه دي قیامت به هغې پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې علم وي علم یو عرض دی لکه د دیوال رنګ علم به هغې پورې وي چې علما وي علما به هغې پورې وي چې مدرسې وي مدرسې به هغې پورې وي چې ساده طرز زندگی وي د علم پیلرې دا د ټول عالم د پاره د بقا سبب دی د اسمانونو د بقا سبب دی د قیامت نه قائمېدل دا برکت د علم دی خو د علم بقا د علماء سره ده او د علماء بقا د مدرسو سره ده د چا بچي مدرسو کې ني خو د چا ویم ان شاء الله کوشش وکړو چې ټول بچي و مدرسو ته وقف کو کنه ان شاء الله او مدرسې الا به چې ساده طرز زندگی وي دې مختصر دی حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې د علم مراتب دا پنځه دي د علم مراتب دا پنځه دي لومبه مرتبه څه ده استماع ده اوریدل دي الاول الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر اول اوریدل دي دویمه خاموشی ده دریم یاداشت حفظ کول دي څلورم عمل دی پنځم داغې خورول دي لومبه خبره اوریدل دي استماع ده او دا د علوم نبوت خاصه ده فاستمع لما يوحى اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اول غوږ ایښودل دي پیغمبر علیه السلام به د الله پاک حکم ته علاحدګي اختیار کړه او داسې به اختیار کړه حتی چې د اذان په وخت کې به پیغمبر علیه السلام دا کیفیت اختیار کړ چې عایشې بیبي به په آواز وکړو وي څوک وي عایشې کومه عایشې ولې نسبت به هلته الله جل جلاله ته دونه نږدې شو خو عالم لګي منګه غوږ به نه نیسي او دویم انصات ته خاموشي اورېدو نه وروستو او بیا هغه هر څه یادول دي او بیا په هغې عمل دی او بیا د هغې نشر دی زما محترمو دا د فتنو فساداتو نه ډک دور دی نن بعض خلک په عربیت باندې ناز کوي ولې صحابه کرام عربیدان نو بعض خلک متداول علوم نزده کوي صرف جبل دکی عربی بیا مقالی لیکي یاد ولره دا نسبت بغیر د استاذه نه قایمیږي په یو وخت کې په قرآن کریم باندې دا نکتې نه وي الله دې هغه علماو له جزای خیر ورکړي چا چې دا نکتې ذکر کړي دي دا زبر دی دا زیر دی دا پیش دی دا یو نکته ده دا دو نکتې دي یو کس قرآن کریم لیکو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه نو دا لا ریب په دې ولیکل لا زیت فیه لا ریب فیه هیڅ شک پکې نشته لا زیت فیه معنی کې څونه فرق ده یو خوا تیل بل خوا شک یو لوی محدث تیر شوی دی
حسن ابن مندع رحمه الله د 40 کاله د احادیثو طلب کړی دی او د یو محدث نه به چې څونه حدیث یاد کړل او بل محدث نه بلاړ نو دا به نه وي چې دا ما د هغه بل محدث نه اورېدلی دي او چې کله په خپله وفات شو نو 40 صندوقه د احادیث مبارکو لیکل د هغه په خپله باندې کړي یو شاګرد له تیار لیکل ورکړل چې ته دا والا او چې استاد ته هغه ادا نی ذکر کړي نو په کتاب کې کتابت کې غلطی راځي الیکل دا دو چې احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مسجده ظاهری معنا دا چې پیغمبر علیه السلام په خپل مسجد کې حجامه وکړه خکر لګول چې وتوی وینا روکل چې کوم سامي اورې د لغوي احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مسجد بیته بلکہ اس میں فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصلی روایت کتی شو نو اغا احتجمانو اغا احتجرو کہ احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجده پیغمبر علیہ السلام یو زور ٹاٹ یا سب وغیرہ اغه اوشلو او نبوی شریف کې د مونږ د پاره څنګه مونږ د اعتکاف د پاره ځان لدی جوړو سونه لوی فرق راغی یو بل کس حدیث ذکر کو وی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم عن جبریل عن الله عن رجل استغفر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم عن جبریل علیه السلام عن الله عز وجل عن رجل اوس نعوذ بالله دا الله پاک شیخ څوک دی چې الله پاک داغه نه روایت نقل کی آغا دا الله پاک د نوم نه رستو عن الله عز وجل عن الله عز وجل نو آغا عز وجل کتابت کې دا راغلو چې دی په نه پیدا وی عن رجلین لکه اوس هم ډیر خلک دا وی لکه دا جاوید غامدی په شان خلک چې قرآن کریم نه پاره بس عربیت هغه کافی ده نه پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام ته یو ادا ښکاره کړی ده ته مختصر دی شیخ صاحب مبارک راغلی دی لکه حدیث مبارک راضی رسول الله مبارک فرمایلی حدیث مبارک ذکر کیږي او راوی نقل کوي عقده 30 پر مرشي کم خلق په د باندې جنازو کې ذکر سو کې پیجنی نه نبی اسلام اخر کې فرمایي ثم نقدا نو نقد ہوئی تو چې خلق پیسې اوس ته تا ته راوي مخکې د دې تفصیل نه ذکر کړي ته به د دې سمانا کې د دې وجه نه عزت مندو پیغمبر اسلام مطلب دا دی چې د آخرت ته تشکیل وشي دې کار شو نه زمونږ په شپ قدر کې دا چې خلک شته چې پیغمبر دی ونم احادیث نه منم استغفر الله علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمت الله علیه فرمایي چې امام المحدثین مولانا شان وشا کشمیری رحمت الله علیه د احادیثو په درس کې مونږ ته کومه ادا کړې ده هغه اداګانې الحمدلله ماته هغه یادې دي بهرحال زما محترمو ډېر نازک دور سره مونږ او تاسو روان یو الله پاک زمونږ د ټولو د ایمان حفاظت وکړي او زمونږ د 400 سیمه الحمدلله دا د وخت بخارا ده الله دې زمونږ د ټولو شیوخ او اکابرو حفاظت فرمائی پدی وقت عزتمند من پینزو شابو سره کلک وابستگی اختیار کو اول انشاءاللہ دا دین ټول دنیا کې خبرول دی د دعوت و تبلیغ الله پاک بهترین سلسله مونږ ته نصیب کړي دا ټول وای الحمدلله او بیا په ټول دنیا کې دا دین محفوظ کول دی د قتال فی سبیل الله بهترین لار الله پاک مونږ ته نصیب کړي دا مونږ نن وګورو چې د فلسطین مسلمانانو ته د څه ضرورت دی عزتمند الله دې موږ ټول شابو کې د خدمت توفیق نصیب کړي او دا دین زده کول دي په مدرسو کې او دا دین د آداب لاندې ځان کې راوستل دي په خانقاهونو کې او په دې ملک تاسو وکتل چې څو میاشتې مخکې سپریم کورټ چیف جسټس کومه فیصله وکړه بیا هغې نه وروسته د مدرسو د رجسټریشن کومه مسله راغله په دې ملک دننه په اسمبلو کې چې څوک
د اسلام خلاف هغه بیلونه پاس کوي په ملکی سیاست باندې به موږ د هغې مقابله کوو د هغې دپاره بهترین جماعت زموږ دا کابر جماعت هغه جماعت چې یو ځل برکت الله تر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه ته فرمایي چې ما له د جمعیت علماء اسلام رکنیت پارم ډکا نو حضرت ورته فرمایي چې ستا تعلق خو د هندوستان سره دی او جمعیت علماء اسلام نه خو د پاکستان جماعت دی هغې ورته فرمایي زما دې سره کار نشته چې د پاکستان جماعت دی که د هندوستان جماعت دی خو چې کله زه مړ شم چې زه په قبر کې دغه د رکنیت فارم هغه دخولی شم دا زموږ د کابرو جماعت دی الله دې قیامت پورې حفاظت فرمایي موږ تاسو وګورو چې دا د سپریم کورټ مسله راله د مولانا صاحب په تشو تلو باندې مسله خدای پاک حل کړ خو حل نه کړي موږ د هر چا قدر کوو هرې پاټۍ والا زموږ محترم دی موږ دلته بار بوټ نه دی لګولی چې دلته به صرف هغه سړي راځي چې د هغه تعلق د جمعیت علماء اسلام سره زموږ هم ذمهداري ده چې موږ دا خبرې وکړو عزتمندو موږ تاسو ته کله هم نه دي ویلې چې موږ پسې به جمع کې هغه سړی نو درېږئ چې چا موږ له اوټ نه دی راکړی موږ کله هم دا اعلان نه دی کړی چې موږ د هغه چا جنازه نه کوو چې چا ما له اوټ نه دی راکړی ما سره په جمعیت علماء اسلام کې نه دی دا ستا خوش قسمتي ده چې تا باندې حقیقت نه دی کولو چې بچا کولو دی چې تا ته هغه خبرې ذکر کېږي کم از کم د هر چا چې هرې پاټۍ سره تعلق دی لږ د خپل مشر نه خو تپوس وکړه کنه چې د رسول الله مبارک د ختم نبوت خدمت دا خو زموږ د ټولو ذمهداري ده صاحب په دغه موقع به تم لږ سپریم کورټ ته تللی یا د محمد رسول الله سټیشن خبره راله دا ډېره نازکه مرحله وه ولې حکومت ځان سره تقریبا لس تنظیمات هغه ټول زموږ د سرتاجونه دي هغه واخیستل لیکن د هر نسبت شرع صدر الله پاک بار چې آبادي نه کړې زموږ عزتمندو الحمدلله هغه سرخرویي او دې سره په دې ملک کې د سودي نظام د ختمولو دپاره الحمدلله کوم سعادتونه چې الله پاک د مولانا صاحب په برکت موږ ته نصیب کړل الله دې حفاظت وکړي الله دې په دې ټولو شعبو کې موږ له د خدمت توفیق نصیب وګرځولي کړي هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.